رزق په کومو وسایل او اسباب باندې زیاتی. مفسرینو دا مختلف وجوهات او اسباب ذکر کړي دي او باغی کی سر فهرست اولنې سبب د رزق د سوا کېدلو د پاره هغه استغفار ګرځولې دی. اولنې سبب هغه استغفار دی. ذکر د سورته نوح کی چې راځي کړه آیت نمبر ده 10 11 12 یولس لس یولس دولس. په دې آیتونو کې الله پاک فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفار کوئی د لازم انسی یرسل السماء علیکم مدرارا. الله اکبر. د باران د نشوالي د بار هم استغفار دی چې کله ملک سوکړه شي کنه او قحط راشي نو مخلوق له پکار دی چې استغفار ډېر ډېر دغرنگی ویمددکم باموال وبنین. چې چاته مالی مشکلات وي او مسائل وي قرضدار وي وای څوک چې د سحر سنت په کور کې وکي او سل پر ادا وظیفه کی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. خو اصل خبره دا ده چې مونږ مسلمانانو اعمال ختم کړي دي. اعمالونه مونږ مکمل باغیان شوي دا غي سینن په دنیا کې چې دا کوم حالات سره مونږ مخامخ یو کړه حیران بشیا. دا کم مهنګای چې روانه ده دا کم سیلابونه چې دا کم عذابونه مختلفو شکلونو کې حیران بشه. نن که زما او ستا حکمرانان دي ته د هغې حالات ته وګوره جړا به درله درشي افسوس به درله درشي حیران بشي چې خدای دا څه په دې ملک کې الله پاک دا هم شریف دي کومو خلکو له ورکړي دا څه سپي دي په دې ملک کې لکه سپي چې مردارې ته راغونډ شوي او نور سپي وله راځي دا نور ورله مخې نه هڼارې کوي او قاریږي. بہرحال د چا چې مالی حالات کمزورې وي کنه نو استغفار ډېر ښه شی دی. دا لازم ونیسئ. استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الله العظیم استغفر الله. یا دا کوم وظیفه چې ما درته وښوله چې د سحر د سنتو نه وروستو د فرض د مانځه نه مخکې سل پیرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر ولي آسان ده. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نورونو محترم او استغفار ډېر لوی برکات دي. دا خلاصه کې وبنینا چې د چا بچی نه وي کنه اولاد نه وي د هغه دپاره استغفار څومره د کمال شی دی. د بچو د نشوالي دپاره هم استغفار ډېر ضرور دی. د چا بچی نه وي کنه د چا بچی نه او د شپې په نیمه حصه کې راپاسي اخرنۍ حصه کې راپاسي په دې اخرنۍ حصه کې راپاسي او تهجد وکړي کنه د تهجد نه وروستو تقریبا بانګ ته یو پاو ساعت وغیره پاتې شي 10 منټه او په دې 10 منټو کې او په دې پاو ساعت صرف او صرف دغه وي استغفر الله ربي من كل ذنب. دا وي چې هر څو نه وي یقین سره درته وایم چې الله پاک ول اولاد ورکړي نارینه او که زنانه. قرآن دی کنه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات. چا چې کاروبار نه چلیږي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. دکان نه چلیږي خلک تعویذګرو پسې ګرځي یو تلاړ شو چې مالا تعویذ وکړه بل تلاړ شو چې مالا تعویذ وکړه نو څوک ولا یو شان چنجر وباسي څوک بل شان چنجر وباسي حیران نشي. نن موږ مسلمانانو دین صرف په تعویذ کې را بند کړی خیال هم دی موږ چې دا څه کوي تعویذ به کوي او زموږ د زنانو
استغفرالله العیاذ بالله. د دې زنانو د سره دین نه معلوم ښه دوی صرف او صرف په دغه تعویذونو پسې ګرځي، دغه ګمراه پیرانو موریان د دې دغه کار. او حالان کې کم خلق دل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اتا کاهنن، څوک چې جادوګر کاهن نجومی خواله راشي او داغه په خبره باندې یقین وکي پیغمبر علیه السلام فقط کفر دی کافر شه کافر دی. بهرحال خبره مې اغسته د رزق د اسباب. نو محترمو مسلمانانو اوریدونکو ورونو، استغفار د رزق د تنگسیا او د تنگدستۍ لپاره د ټولو نه لوی هتیار لوی سبب چې کوم دی هغه سره هغه استغفار. وکه یو هفته تاسو قید باندې استغفار وای که تاسو مالی حالات خنه شو راشه نو په مخ لاړی توکه دا تاسو ته ګارانټیډ خبره. او دویم سبب چې کوم دی سورۃ طلاق ذکر کړي آیت نمبر 1 2 3 کې هغه وی الله پاک فرمای ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دویم سبب چې کوم دی هغه تقوا او پرهیزګاری ده چې ګناه نه ځان ساتي، د الله د مخالفت نه ځان سوره ساتي. ګوره غریبی راځي په سود مال خړلو باندې، په زنا باندې غریبی راځي، په غلا او ډاکی باندې غریبی راځي، په کور کې بجنګ جګړو بد اخلاقی باندې سړی اخلاق بد اخلاقی کنه وسړی په دې باندې کور کې غریبی راځي. او شوي سلورم نمبر هغه سیز چې خپلوانو سره خسلو کنه کې غریبی راځي. بهرحال دویم سبب د رزق د فراخۍ د فراغ سره تقوا او پرهیزګاری ده، د ګناه نه ځان ساتل. نن هر یو کور ولې پریشان ہے تاسو ته پته شي من وجه سره. نن ګوره داسې ګناهونو ډیجیټل ګناهونه راوتی دي چې په یو کور کې په یو وخت باندې په آنی واحده کې سرور 15 کسان په دې ګناه کې اخته دي. موبایل چې کوم ګناه ده کوم فلمونه چې هر یو جنې هلک ځان ته په بړستنه کې دننه هغه شیزونه لګولې دي، هغه د خراغه لګي وای کسو هند فری وته وای کړه هندز فری هغه لګولې دي په دې ګناهونو کې اخته دي. نن ته هر یو کور حالات چې وګوره په سترګو به ته وځاړي، خلک د رزق درک نه دي، خلک په سترګو باندې ځاړي. بهر حال دریم سبب د رزق د زیادت چې رزق په سبا نه سیوا کی. مسند احمد بن حنبل کې حدیث ده په 250 کې 50 نمبر حدیث 205 نمبر حدیث باغی کې راځي الزیادة فی الرزق فسببه التوکل علی الله. چې څه کارو کې کنه د الله په توکل او د الله په پروسی باندې کوي. توکل دا سبب د زیادت فی الرزق، د رزق سیوا کی. سلورم سبب ده سورۃ سبا کې راځي، سورۃ سبا کی آیت نمبر ده 39 یو کم سلوی ختم. صدقه او خیرات ورکول باندې سکی رزق کی سیوا او زیادت راځي. رزق به سیوا کیږي، مالداری سره مالدار کیږي. الله پاک وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما انفقتم من شيء تاسو چې شی ورکوي داغي په بدله کې تاسو ته شان داغي اجر او ثواب ملاويږي. زیادت فی المال. او بل سورۃ ابراہیم کې راځي پنځم سبب چې کوم دی هغه شکر دی. لئن شکرتم لازیدنکم. نن په مسلمانانو کې د ټولو نه یو غټ مصیبت دا چې چار جل ته پوسو کې حالات دي څنګه دي. ما پوری هر سړی څنګه وای چې مولي سب تباہ او برباد هیڅ نشته، چې حالات خراب دي. شکر نشته ده. شکر دا څه دی؟ زیادت فی المال او زیادت فی الرزق یو اهم لوی سبب ده.
کتا سو بهر ملک سعودي عرب تلاړ شي کنه انت چې هري عربي نه تپوس کوي کیف الحال هغه مخنه یو خبره کوي الحمدلله امونګه الله دې رحم او بل شپږم نمبر سبب دې د رزق د زیادت صحیح بخاری کې راځي 5986 کی حدیث نمبر دے 5986 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسڑے دا غواړي چې زما رزق دې سوا شي زما مالی حالات دي خشي زما د غریبی او فقیری دي ختم شي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وی خپلوان سره کوي خسلو کوي اور بپاله ترور بپاله الله نن مسلمانانو سره حالات دي خیال وکي ولې د حالات په موږ داسې راغلي اصل وجه هم دغه دی ګوره صله رحمي پالل خپل ولی پالل دا سړی خدای چرته نه خرابوي او اوم نمبر سبب دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے سنن نسائی حدیث ده 3218 نمبر حدیث ده باقی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے یو سړی د پاک دامانې په نیت باندې د ګناه نه د بچاو په نیت باندې وعده کوي نکاح او وعده سره چې کوم دې سړی فقر او غریبي ختميږي خو شرط پکې دالې چې نیت د پاک دامنې وي ذکر الله ان کنتم فقراء یغنیهم الله الله تعالی وتا صلی غنا در کی مالداری بدر کی په سبب د نکاح باندې او دغه رنګ بل حدیث د ترمذی شریف کې راځي 810 نمبر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې حج عمره کې الله تعالی بشر ته نه غریب کې نه به خواري او که خوار وینو د خواري په خدای ختمي اکثر مسلمانان داسي د پیسو نه لړلي اسقاوي او خبر ته الله بغیر د حج او د عمرې نه لړش خیر هغه سم مال شو چې پاره کې روزه د رسول او نه کتش او هغه سم مال لې چې پاره مال باندې بیت الله او نه کتش دا خو مال نه دی دا لعنت دی مال خو هغه دی چې ته لاړ شې د خدای کور ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي زیارت ته لاړ شې دا مال دی ته وي یار الله او نهم نمبر وجه چې سبب چې د رزق زیادت هغه سره هغه سحر وختي پاسیدل دی سحر وختي پاسیدل مفسرین او فقهاو لیکلي دي کم سړی چې سحر نا وخت پاسي وای د پاره نور هیڅ د غریبۍ د پاره نور هیڅ کول نه دی پکار د پاره دغه کاپټ خیری مکوي سو او نه دي تاسو غلطه منسوبې جوړول او نه دي سړی مال باندې ډاکا اچوي